حلقه کې د هغې نه دی اوچت اکثریت ورکړي. زما یو دوه خبرې دي چې هغه دا ده چې زمونږ د کلي مشران د خدای پاک سره د خور وبخي. مونږ ملګري لګیا وو او په دې باندې مونږ ډېر غور او خوص وکړو څنګه دلته مونږ صوبایي کینډیډیټ نه و نو دا فیصله د یوې ورځې نه وه. په دې پوره میاشت مونږ د میټینګونو د سوچ سمجھ نه پاس مونږ په دې نتیجې ملګري ورسېدو چې چونکې خټک صاحب دې ټیم کې د قوم د مشري راوړې ده دغه ډرون پټکای راوړه ده نو موږ د یو سیاسي پارټۍ مخالفت نه کوو خو چونکې خټک صاحب دې ټیم کې داسې یو شخصیت ده چې هغه د نوخر نه چې د پوره صوبې کې زموږ د خټکو عزت ده. نو په دې بنیاد باندې موږ ملګرو دا فیصله وکړه چې په دې الیکشن کې به انشاءالله موږ د خټک صاحب भरपूर حمایت کوو او چې څنګه وکیل صاحب ووي هم په زلزو کې د تاسو ډېر تکړه ملګري موجود وو خو د موږ د وکیل صاحب د خاندان د ملګرو د تنظیمي ملګرو سره به انشاءالله تاسو پروګرام ډېر مضبوط شي. دغسې زه به ته وایم په خپل کلي کې سپین خاک کې مخکې تکړه ملګري شته خو د موږ د ایل پي د ملګرو سره به هلته یو کمبینیشن جوړ شي او انشاءالله د سپین خاک پوزیشن به هم ښه شي. داسې په ټولې خټکنامې کې د موږ څومره ملګري څنګه چې وکیل صاحب ووي د موږ څومره تنظیمي ملګري دي ټولو ته به موږ ځان رسوو کمپین به کوو भरपूर طریقې سره. د وکیل صاحب د موږ مشر هم ده د موږ ملګری هم ده خو چې هغه کمې خبرې وکړه د موږ ټولو د زړه اواز ده ټیم ډېر نه ضایع کوم. انشاءالله په دې به ټول سره भरपूर ولاړو او भरपूर طریقې سره به کمپین وکړو او کوشش به کوو انشاءالله الیکشن به ګټو. ډېره مهرباني. مخالف لسورانه ده د دوی په سر د بم ګزار ده اسمان پاس اسمان الله دکړه وزیر اعظم د پاکستان وزیر اعظم د پاکستان د ودې په لحاظ ته په وکیلانو کې تحصیل به ملګري وکیلانو دوه ځله جنرال سیکرټري پاتې شوی یم کې شامل دي هغو ته هم پکې راغلی ویم. زمونږ تقریبا د یو میاشتې نه خبرې اترې شروع نظام الدین بھائی تخواست کو چراشی ادھر تلاوت کلام پاک کا آغاز اشمت خان سے نامہ پیش کوما انشاءاللہ سے تاسو و ماسر پاگے باندې اتفاق کی وزیر دا مسئلې نشي حل کولی. زه څو ځله ایم پی ای پاتې شوم وزیر پاتې شوم خو ما 10% هم کار نشو ختمولی ځکه ایم پی ای د خدمه فنډ ملاوي دی نشي ټول اختیار وزیر اعلی سے د نوخر خلکو قسمت او وزیر اعلی شي ما بچای آسان نشته دی د خلکو قسمت کې لیکلو چې دا زه به یو وسیله یم او دا کارونه به کېږي. نن الله شکر دی ټول نوخر ته هر کلي ته ما ګیس ورسو پایپونه ورسېدل ټیکداران راغلي دي 200 کروڑ روپو ما ګیس منظوري کړې ده او ما د نوخر خلکو سره وعده کړي چې هر کلي هر مالت هر کور ته به ګیس رسو. په دې کې ډېر نفاق نشته چې دته کوو د درکو ما یو عادت ته زه مرګورو ته جګړه می چې دا چرته مونږ کوي
چې دو ووټ نه راکړي دته کار نه کوو که چا ووټ راکړی که نه راکړی دې علاقې دي ما ووټران دي موږ به خامخا ټولو برابر خدمت کوو نو زه په زندګۍ کې چېرته هم فرق نه کوم زه ناانصافي چېرته نه کوم چېرې زه خپل ملګری اوچت کړم او بل خراب کړم چاته نقصان نه رسوم په غلطۍ سره رانه ایشي زه هغې نه معافي غواړم وروڼو دا نوښار نن په خپل وزیر اعظم په ګیس پابندي ولګوله ما په جګړه وکړه زه هغه ته د ووټ ورکوو نه انکاري شوم بیا مې پرې کولاو کړه بیا چې دا بل حکومت راځي بیا بند کوو انشاءالله الیکشن شي بیا به کولاو ما ته لار هم پته دي او طریقه هم راته پته ده هر طرف ته کې زه په زور هم کولی شم او خپل حق اخیستی شي دغسې په دا نوښار په ټوله صوبه کې نن مثالي ده چې نن هر کلي ته پوخ سړک راوړ زیات نه زیات په 2-3 کلي دي 10 کلي به پاتې چې هغې سړک به پاتې هغه ما منظوري کړي ده د میاشت دوه کې هغې ټنډرې به هم راشي ما ورلډ بینک نه پیسې راوړي ایشین بینک نه مې راوړي جرمن بینک نه پورې مې راوړي NGOs نه مې فنډ راوړي صوبې نه مې فنډ راوړی وفاق نه مې فنډ راوړی نو ځکه دا ټول کارونه شوي دا خلک به دا یېږي دا بس اسان کار دی او ممبر جوړ شو دا کارونه به وشي دا خوب کې هم څوک نشي کولی زه هم کله دا سوچ کوم چې دا څومره چې وشو دا د الله تعالی مهرباني او د خلکو قسمت و دا ناممکنه و دې وجې نه ما عمران خان سره به ډېر بحث شوی ما ته به وایي چېرې تا خو هر څه نوښار کې وړو نوکریان یې نوښار کې وړې فنډونه یې نوښار کې وړو ما به هغه ته وایي چې زه په ټوله صوبه کمپرومایز کوم خو په نوښار باندې تا سره هېچا سره نه کوم زه نوښار بچی زه به سبا واپس ځم زه به خلکو ته څه جواب ورکړم د دې وجې نه زه هغه وزیراعلی نه جوړ کړم تا هر څه نوښار ته وړې وایي زه به وړم ما څوک روکولی شي که دلته نه وفاق کې وفاق نه مې راوړم زه چې وفاق کې ډیفنس منسټر شو هغې فایده هم نوښار ته راغله ما هغلته کې ایرفورس باندې یونیورسټي منظوره کړه ای سره مې اګریمنټ وکړو پیرپایي ته مخامخ سرکاري ځمکه ده هغه مې هغې ته حواله کړه ټرانسفر شوه تش په ټرانسفر باندې ما 3 کاله ولګېدل داسې عجیبه دفتر کې فرعونه ناست دي کله یو ډرامه کله بله هغه ټرانسفر شو انشاءالله په هغې به زر کال شروع شي نوښار بچي به بهترینه یونیورسټۍ کې یونیورسټۍ کې تعلیم کوي چې ما نوښار بچو بل چاته اجازه ضرورت نشته د نوښار ډېرې مسلې دي ډېرې وي نوښار سیلاب والو الله عز وجل چې خپل پای تکمیل ته ورسئ په نیمه کې څوک امزولي او زما هغه د دې باغ ګلونه کشران ورونو د دې نه بعد زما یو دوه خبرې دي چې هغه دا ده چې زمونږ د کلي مشران د خدای پاک سره د خاور وبخي اولریډي منظور دي دوی ورته فنډ نشو راوړی پر سړک ته لارې معلومې دي زه یې ته راوړی شي نو بس همت وکړئ نور څه وایي 12 پروګرام شروع 18 لکه خلکو ته ما صحت کارت ورکړ چې د ملک غریب علاج مفت شروع شي نو چا سره غم و چې غریب رانه مړي او علاج وو نو دا څه دپاره حکومتونه کوي چا سره غم و سوچ وکړئ چې چا هسپتال ته پوځېږي ډاکټر خوشحاله وه واجب الاحترام عالی مرتبت قدر و منزلت جناب پرویز خٹک صاحب سابقہ وزیر اعلیٰ و وزیر برائے دفاع زمون دمینی نہ ڈک سابقہ MNA
ډاکټر عمران صاحب او زما په دې سټیج باندې ناست ټول مېلمانه عمران خټک زنده‌باد، شهزاد ګل خټک زنده‌باد، ناصر خټک فایده یې چا ده څوک ما خو ذاتي څه نشته ما خاندان کې همانه روزګار څوک نه غواړي ما خو سرکاري فنډ باندې یو خسته ځان ته یا خپل ته نه لګو چې څه راځي خو نوښار ته کار راځي دا پارټي یا پټکې چې کامیاب شو دا پټکې خو نوښار ته را روان نو سبا بل څوک ګټي نو چا پسې یو دی ته چا پسې بل دی ته نو چې کور کوم عزت راشي نور څه ضرورت دا چا همت کولی شي دې پارټي جوړه ما ځکه کړی چې ما ایمانداري سره خدمت کړې ما صوبه کې خدمت کړې هر ضلع کې ما دوستان دي هر ضلع کې ما ملګري ما په 20 سیټونو خلکو درول 20-25 ورځې ما ملګري آزاد ولاړل 8 تاریخ نه پس به تماشا ګورو ان شاء الله یو کله ته نه منظور بلا خبره 8 تاریخ نه پس وګورئ سټل دی صوبې مشهور راځي نور ډېرې پټې خبرې نه شم ویلی ما شعر روحان دي تاسو خبرې وایي دي دا خلک چې په یو سټک وځي راځي زنده‌باد چې سیاست کوم الرحمن الرحیم زه خپل طرف نه د خپل مشرانو طرف نه د عوامي نیشنل پارټي جلوزی یونین کونسل جلوزی چې هغې کې شابړه شیخان برانچ ملګري موجود دي وسره د سپین خاک تنظیمي ملګري ذمہ داران موجود دي وسره د یونین کونسل شاهکوټ ملګري د هغې طرف نه خپل ګران مشر جناب پرویز خان خټک امیدوار PK 87 هغه سره راغلي ملمانه جناب ډاکټر عمران صاحب امیدوار قومی اسمبلی NA 34 دغسې د بار نه چې څومره خټک صاحب سره د خټک صاحب د پارټۍ ملګري که هغه د سپین خاک دي که هغه د نور ځایونه دي هغوی ته توت هرکلی ویم ملګرو تاسو ته پته ده چې په دې الیکشن دا چې شروع دی زموږ عوامي نیشنل پارټۍ په PK 87 باندې د عوامي نیشنل پارټۍ کینډیډیټ نشته موږ یونین کونسل سپین خاک یونین کونسل جلوزی یونین کونسل شاهکوټ ذمہ دار ملګري تنظیمي ملګرو سره د ډېر مشاورت نه بعد مشورې نه بعد او چاہے کې موږ کلو په سطحه د برانچونو په سطحه خپل میټینګونه وکړو د موږ ټول ملګري یونین کونسل شاهکوټ یونین کونسل سپین خاک یونین کونسل جلوزی متفقه فیصله دار هغه چې په دې وخت کې موږ دپاره موضوع نه صرف موږ دپاره بلکې دې علاقې خټکنامې دپاره د خټکنامې د ترقۍ دپاره د دې مخ پرتګ دپاره ټوله کې ښه کینډیډیټ چې دی دې وخت کې موږ پرویز خان غوره وګڼلو موږ د عوامو نیشنل پارټۍ ملګري تنظیمي ملګري برانچونه تنظیمونو چې څومره دی موږ مکمل غیر مشروط بغیر څه مطالبې د پرویز خان او د هغه د ملګرو مکمل حمایت اعلان کړو او دا تمه امید ساتم د خپل تنظیمي ملګرو نه د پرویز خان د پارټۍ خپل ملګري خو دلته کې لګیا دي خو د موږ دا نن چې کوم کنونشن دی دا جلسه نه ده لږ وخت میلاو شو دا کنونشن دی زه دا خواست کوم خپلو تنظیمي ملګرو ته رشته دارو ته دوستانو ته
د لباس پرې جنبې ملګرو ته کاغه د کلی دی کاغه د شابړې دی کاغه د میرا جلوزۍ دی کاغه د شیخانو دی کاغه د سپین خاک دی کاغه د جړوبي دی کاغه نوخر الکی باندې ملکشم کوم درې ماته الترال هغه کې ماته فائدہ ورسېده خو چې کوم خبرې خلکو کولې چې پر سټیک کړي زه خوب کې نه خبر ماته کوبیل کم خراب کړی و ما پاګې باندې په دې دواړو ما اپیل کړو ما مانکې او دا پاړي ګډي خیل زیارت کاکا سے دا ما سره لګلو ډاکټر عمران یې کټ کړو او موږ عادت پکې راشکې ورکړو ساجيبه کار چا کړو هغه پکې ټیک شو دی او چا دی باندې مسله حل نشو ما به کوشش کړو چې دا واپسی بحال شي دغه زه چرته نو غواړم چې زه داسې کار وکم چې خلکو ته پکې نقصان ان شاء الله تاسو پکې نقصان نه دا کمال کې جوړ شو دا د ما تاسو نه غم زیات ماش زه زیات پریشان یم چې دا علاقہ دې ته په ترقی ورکوي دې کې به مارکی او دې علاقې کې فرق بني او ما ټول ژوندۍ دې نوخار دې صوبې ترقی دې فرق کړی ما د پارټۍ نارم ده امن ترقی او خوشحالي چې موږ امن غواړو په دې ملک کې بل صوبه کې یا په دې ملک کې ترقی غواړو او چې دواړه راشي نو خوشحالي راځي ما سره یو ناره ده ترقی چې دلته مسلې حل شي بنیادی کارونه وشي د خلکو تکلیف ختم شي چې کلی آباد شي چې هر کلی کې بنیادی سہولتونه راشي هر شکل کې راشي چې خلکو ته کلی نه پریدي او خاریو ته لاړ نشي ما ټوله زندګۍ دا کوشش دی او ایبا چې زه کلو ته د خاریو عمره سہولتونه وړم کاغذ سکول په شکل کې دي هغه د هسپتال په شکل کې دي هغه لارې کوڅې دي که ګیس څه شي دي چې هغه تاسو ته ورسي نو بیا د خاریو او د کلو فرق ختم شي نو زه تاسو په نظر واچوئ ما دا څومره چې دلته محنت کړې دي نو هغه د خلکو ته فایده ده الله تعالی شکر دی چې په دې کله زه وزیر اعلی شو تر مو سره به تاسو بچو تعلیم فکر نی مو سره به تاسو علاج فکر نی مو سره به تاسو تاړه کې زیاتی کې ظلم کې فکر منه کو په دفترو کې رشوت اخلي فکر منه کو بیا راځو ستا دې ته راځو چې بس یو سړک جوړ کو لو باتور خان ځانه جوړ په دې باندې نور کار نه دي دنیا بل رنګه تاسو ډېر خلک انګلند ته دنیا ملک سمه زبردست ملکونه دي البته په عدالت کې انصاف دی په تاړه کې انصاف دی تعلیم کې انصاف دی غریب او امیر برابر دی په صحت نظام کې انصاف دی موږ سره چا مدد وکړو څومره حکومت راځه تاسو کړی د سکول بچي استاد غیر حاضر دي زه چې راغلم نیم په نیم استادان سکول ته نه تلل سکول نتیجې به مې تاسو کولې دومره ګنده نتیجه په دنیا کې نشي دی سکول کې فرنیچر بنو دا حکومتونه چې جوړول نو تاسو باندې کوم غریب بچی ته ځاتې